بسم الله الرحمن الرحیم. العجب آفت اللب. العجب خود پسندی، آفت اللب دا د عقل مندی آفت دی. خود پسندی دیته وی چې انسان خپل ځان د نور په نسبت باندې قابل او عقلمند ګڼي، حالانکه په حقیقت کې په دې کې قابلیت او عقلمندی نه وي او دې د نور خلکو خبرې ته توجه او ترجیح نه ورکوي. نو چې کله په انسان کې خود پسندی راشي او په دې کې قابلیت او عقلمندی نه وي، نو د ټول کارونه غلطي، ټولې فیصلې غلطي، او کو نور څوک یې ورته ټیکي او درستي یې ورته، نو دې د هغې خبرې ته توجه نه ورکوي، نو ټول کارونه غلط پاتې شي، ټولې فیصلې غلطي پاتې شي، او ورو ورو د عقل کار پرېږدي، په عقل باندې پرده راشي او سوچ یې خراب شي. نو د دې وجې نه خودپسندۍ ته یې د عقل آفت ویلي دي. العجب آفت اللب. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې العجب دا راځي د باب سمع یسمعون، عجبا یعجبو، او د دې مصدر راځي عجبا، معنی د تعجب کول. آفتو دا واحد دی، او د دې جمع راځي آفات، معنی د مصیبت. اللب دا راځي د باب سمع یسمعون، لبا یلبو. دا لب په اصل کې لبیبو، نو اوله بام ساکنه کړه او په دویم کې مدغام وکړو، نو لب شو. یلبو په اصل کې و یلببو، نو د اولی با د حرکت ما قبل لام ته نقل کو، نو اوس دا با ساکنه پاتې شو، د دې اولی بام په ثانی با کې ادغام وکړو، نو یلبو شو. لبن لبن دا دواړه د دې مصادر راځي، معنی د عقلمند کېدل. العجب آفت اللب. د دې ترکیب داسې دی چې العجب مبتدا، آفت مضاف، اللب مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر، مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه. اذا تم العقل نقص الكلام. اذا تم العقل، کله چې عقل پوره شي، نقص الكلام، نو خبرې کمی شي. په دې ضرب المثل کې دا خبره بیان شوې ده چې د انسان عقل کله کامل او مکمل شي، نو د خبرې کمی شي. یعنی چې کله د عقل مکمل او کامل نی، نو د هر قسم خبره کوي، چونکې د په عقل کې نقصي، عقل ناقصي، نو دته د پیدې او د نقصان د خبرې پته نه لګي چې په کومه خبره کې نفع او پیدا ده او په کومه خبره کې نقصان او ضرر دی. نو د هر قسم خبره کوي. چې کله عقل کامل شي، نو بیا خبره ته سوچ کوي چې کومه خبره د پیدې او د نفي وي هغه کوي، او چې کومه خبره د نقصان او د ضرري، نو هغې نه خاموش پاتې کېږي، هغه نه کوي. نو د دې وجې نه دا ویلي شوي دي چې د انسان عقل کله کامل شي، نو د خبرې کمی شي. اذا تم العقل نقص الكلام. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې اذا دا ظرف دی، متضمن دی معنا د شرط لره. تم دا د فعل ماضي واحد مذکر غائب صیغه ده، په اصل کې و تماما، نو اول میمم ساکن کو په دویم کې مدغام کو، نو تم شو. دا راځي د باب ضربه یضربون، تم یتمو، تماما د دې مصدر راځي، معنی د پوره کېدل. العقل دا راځي د باب ضربه یضربون، عقلا یعقلو، عقلن مصدر راځي، معنی د پوهېدل. نقصا دا د فعل ماضي واحد مذکر غائب صیغه ده، او دا راځي د باب نصر ینصرون، نقص ینقصو، نقصا و نقصانا دا دواړه د دې مصادر راځي، معنی ده کمیدل. الکلام د دې معنی ده خبرې. اذا تم العقل نقص الكلام. د دې ترکیب داسې دی چې اذا دا ضرب تی متضمن دی معنا د شرط لره. تم فعل، العقل د دې فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه شرط. نقصا فعل، الکلام د دې فاعل، فعل سره د خپل فاعل نه جمله فعلیه جزاء، شرط سره د جزاء نه جمله شرطیه جزائیه. الادب جنۃ للناس. الادب ادب، جنۃ دا ډال للناس د خلکو لپاره. په دې ضرب المثل کې ادب ته ډال ویلي دي چې څنګه انسان د جنگ په میدان کې د خپل مقابل د گزار نه ځان په ډال باندې بچ کوي او د ځان دفاع کوي په ډال باندې، نو دقسې ادب هم دی. ادب وی محاسن الاقوال والافعال، په ښکلې طریقې سره خبرې کول او په سلیقې سره کارونه کول. نو چې کله په انسان کې ادبي کارونه په ښکلې طریقې سره کوي، خبرې په ښکلې طریقې سره کوي، نو دنه غلطي کیږي نه،
او خدا سي ولا غلطی تی اومشي نو خلک وته معافي کوي نو گویا کې دا ادب د دفاع کوي او د سزا نه بچ کوي نو د دې وجنه ادب ته ډال ویل شي دي الادب جنۃ للناس د دې لوی تحقیق داسې دي چې الادب دا واحد دی د دې جمع راځي آداب معنی د محاسن الاقوال والافعال کارونه په خپل طریقې سره کول او خبرې په خپل طریقې سره کول جنتون دا واحد دی او د دې جمع راځي جنن معنی د ډال للناس کې لام حرف جار دی الناس د دې لوی تحقیق مخکې شو چې دا په اصل کې اناسونو د دې په شروع کې چې کوم حمزه ده د تخفیف په غرض باندې حذف شو او د دې په شروع کې د دې حمزه په عوض کې الف لام راغلو او د دې الف لام د وجه نه په اخر کې چې کوم تنوین دی نو هغه حذف شو نو دا الناس شو الادب جنۃ للناس د دې ترکیب داسې دی چې الادب مبتدا جنۃ سیاده صفت سیاده صفت تعریف موږ مخکې کړو چې دا هغه سیاده چې دا په ذات مع الوصف باندې دلالت کوي یعنی په ذات دلالت کوي او په دغه ذات کې چې کوم صفت پروت دی په هغه دلالت کوي للناس کلام حرف جار دی الناس مجرور دی جار سره د مجرور نه متعلق شو جنتون سیده صفت پوری جنتون سیاده صفت سره د خپل متعلق نه دا خبر مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه